الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. دې باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. دعوه د باب سره او غرض د امام بخاری د دعوی کې سره د مناسبت د باب مخ کې باب سره سره او دریم شرح د باب. اول دعوه د باب بیان د یوې شعبې کوي د شعبو د ایمان نه چې صلات. غرض یې رد دی په مرجعه او متکلمینو چې هغوی ایمان ته بسیط وایي، نو د ایمان مختلف شعبې بیانوي چې ایمان بسیط نه دی، ولې ځکه ګڼې شعبې پکې دي. د ایمان مرکب شو او هر مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. دویم رایه د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله ده. هغه وایي دعوه د باب او غرض د امام بخاری د باب. دعوه د باب بیان د یوې شعبې دی د شعبو د ایمان، او غرض ترغیب د مسلمان ته په کولو ته د شعبې سره. درېمه رایه د مولانا زکریا رحمه الله هغه دلته نه چلي، چا وایي دفع د توهم د انحصار د په خمسو کې، ځکه په هغې خمسو کې یو صلات دی، صلات دلته ذکر. تاسو په خبره پوهیږئ. او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله نه یوه بله خبره نقل ده. هغه وایي غرض بیان د مراتبو دی په صلات. صلات ایمان دی، او صلات کې د حسن او د غیر حسن په اعتبار سره مراتب دي. د بعضې خلکو مونځ حسني، د بعضې خلکو مونځ غیر حسن. او کم شي کې چې مراتب نو هغه مرکبي بسیط نه وي، نو ایمان هم مرکب شو، او نو صلات هم مرکب شو. او صلات ایمان دی، ځکه ما کان الله لیضیع ایمانکم ای صلاتکم. دلته د صلات نه تعبیر په ایمان سره شوی. د صلات کې چې مراتب دي د حسن او د غیر حسن، نو په ایمان کې مراتب مراد د صلات د مراتب د وجه نه مرکب شو، نو ایمان هم د مراتب د وجه نه مرکب شو. نو رد باغ خلق راغی چې هغه ایمان بسیط کړي. هلکه تاسو پې پوه شئ. دویم بحث مناسبت د دې باب مخکې باب سره. مخکې باب په آخره کې ویل شوي واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة. مدد حاصل کړئ په سبا عبادت، بیگا عبادت، او د شپې په لږه حصه کې عبادت. دا د سبا او د بیگا او د شپې عبادت شی دی. نو دلته باب الصلاة من الایمان، هغه مونځ دی که مناسبت واضح شي. د مناسبت دا دی مخکې باب کې باب الدین یسر، دین آسان دی. وسوی باب الصلاة من الایمان، مونځ د ایمان حساب. نو د الدین یسر یوه نمونه ذکر کوي چې هغه صلات دی. دین آسان دی، نو اعلی عمل او اعلی مرتبه د دین صلات دی. نو د دین نه وروسته صلات ذکر کا
چې یوه نمونه د الدین یسرن درته ذکر کړي چې صلات. دریم باب شرح د باب بابون الصلاة من الایمان، منځ د ایمان حصہ دا الک من تبیزی یا الصلاة من الایمان، صلات ایمان دے دا الک من بیانیش دا دعوه ثابت شوا منځ ایمان دے یا منځ د ایمان اعلی حصہ او کمن سببی شي منځ په سبب د ایمان سره دی یا من ابتدائی شي منځ ناشی دی د ایمان نه داسې څوک کوي چې چا کې ایمان بیا د دعوه نه ثابتېږي ترکیب د ایمان. وقول الله تعالی او دا قول د خدای دا قول الله خبر د مبتدا محذوف دی، تقدیر د عبارت داسې دی. ودلیله قول الله تعالی، د دې خبرې دلیل دا قول د خدای دی. وما کان الله لیضیع ایمانکم، نه دی خدای لیضیع ایمانکم چې ستاسو ایمان ضایع نه د ایمان نه تعبیر نو ایمان نه مراد یعنی صلاتکم عند البیت، تاسو چې مونږ د بیت الله سره کړی دی دا خدای نه ضایع کوي. نو صلات یا د دین اعلی حصہ د ګوره د ایمان اطلاق په وشو دا د قبیلې د اطلاق د کل نه دی په جز باندې، جز اهم باندې اطلاق د کل کی کړ ایمان شعبه شو صحیح شو. او که صلات ایمان شي نه د ایمان اطلاق په صلات شو چاغم ایمان دی او په صلات کې خود حسن او د قبح په اعتبار سره مراتب راځي نو د ایمان کې هم راځي. دا وما کان الله لیضیع ایمانکم دا په کوم وخت کې نازل شوی؟ وروسته ورته اشاره شوی خو تاسو ماته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته راغلی نو د سلور شپې قبا کې د بنی سلمہ خاندان کې د هغوی مشر کلثوم ابن الحدم د هغه سره او بعضې وایي چې څوارلس شپې هلته کړي، څوارلس څوارلسمه ورځ باندې را روان شو په محله بنو سالم کې د جمعې لمونځ وکړ. د جمعې دا اوله جمعه وه په اسلام کې، اوس هلته جومات دی مسجد جمعه ورته بیا مدینې منورې ته راورسېد. خلق استقبال ته ولاړو، چا ویلې مونږ سره به یو چا هر چا دعوت ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوښې ته اشاره وکړه دعوها فإنها مأموره، دا اوښه پرېږدئ دې ته حکم سره. اوښه لاړه اوس چې مسجد نبوي دا دروازه ده ګیټ دلته دا ابو ایوب انصاري کور او د دې دروازې سره ودرېد. بیا پاسوله بیا را بیا کېناسته بیا یې پاس بیا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو ایوب انصاري ته حکم وکړ چې د بسترې زما سامان چې څه دی دا کور نه ننوت. نو ابو ایوب انصاري کله نبی علیه السلام مېلمه شو. بعضې روایاتو نه معلومیږي چې اووه میاشتې ابو ایوب انصاري جومات دا مسجد نبوي چې دی دا میدان خلکو به پکې کجورې وچولې او کجورو نه به پکې زړي لرې کول. دا نبی علیہ السلام واخیست، جومات جوړ شو، کورونه برابر شو. د نبی علیہ السلام بیبیانې راورسېدې د اهل خاندان خلک نو نبی علیہ السلام د ابو ایوب انصاري د کور نه خپل کور ته انتقال شي.
صحیح ده. نو بیا داسې چلو شو چې حدیث کې اوس راځي 14 یا 18 میاشتې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته منځ بیا د نسخ حکم راغی چې په کعبې ته منځ نو صحابه د نبی علیہ السلام نه تپوس زمونږ مسلمانان دونه چې هغوی وفات شوي دي او هغوی بیت المقدس ته منځونه کړي دي نو هغه منځونه به ځایي د صحابه توهم په دې ځای کې و چې کله د یو حکم نسخ راشي نسخ سره به ابطال د اعمالو راځي یعنی چې د نسخ نه مخکې کوم عملونه شوي هغه به باطلي توهم یې په دې ځای کې الله دا آیت راولېږه وما کان الله لیضیع ایمانکم نه دی الله تعالی چې ستاسو منځونه ضایع کړي هغه شته ځکه هغه هم حکم خداوندي و او اوس هم حکم خداوندي دی بنده پس مکلف دی په حکم په منلو نو حکم منل عبادت دی التم بنده حکم مانو سم حکم من تاسو سره خلاص شنو ما کان الله لیضیعکم ایمانکم نه دی خدای چې ستاسو ایمان ضایع کړي ایمان نه څه مراد دی صلاتکم عند البیت من ستاسو بیت الله د وړاندې نو ګورې ما ته تاسو شان نزول ته وکتل د صحابه تپوس د څه باره کې کم مانځه باره کې کړی چې مخکې بیت المقدس د 14 منځونه شوي هغه خو چې کوم مړه شوي دي او مونږ خو به وکړو ځه هغوی به څه حال یې منځونه نه دي قبول سه نو خدای ویلې نه هغه بیت المقدس ته هم چې کوم منځونه کړي دي هغه قبول دي او دلته امام بخاري څه وایي یعنی صلاتکم عند البیت ایمانکم نه مراد ستاسو مونځ دی بیت الله خواته چې بیت الله ته هم کوم منځونه کړي هلکه تاسو په پښتا خو موافقت رانغی که نه د صحابه مراد بیت المقدس طرف ته مونځ آیت هم دې باره کې د امام بخاري تشریح څنګه کوي صلاتکم عند البیت ستاسو مونځ نه دی ضایع چې کوم بیت الله ته کړی د بیت الله د مانځه باره کې خو چا تپوس نه و کړی هلکه تاسو په پوه شئ دې باره کې حضرات محدثین ډېر جوابونه کوي یو جواب دا کوي چې عند البیت د بیت نه مراد بیت المقدس دی یعنی صلاتکم یعنی خدای ستاسو منځونه نه ضایع کوي عند البیت بیت الله بیت المقدس تم چې کوم کړي لیکن دا جواب د تبادر خلاف بیت چې مطلقاً ذکر شي نه مراد نه بیت الله نه بیت الله دیم جواب چاویل دی کہ تصحیب شوی تصحیب دا غیر پزای عند ذکر کرے دا یعنی صلاتکم غیر البیت بیت اللہ نم غیر بل طرف تا بیت المقدس تا کم منز کرے دا آغا خودی نا دے زائی دا غیر پزای چا عند ذکر کرے لیکن دا جواب ہم ضعیف دا سمر نسخی چی دا بخاری شریف دی مخطوطات تیو که مطبوعات تیائی که ہنده دے دا سے غلط خبر حلکہ بے پوچھے درین جواب دا چا کرے دے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ندے اللہ چستاس ایمان ضائع کی یعنی صلاتکم منزون استاس ضائع کی عند البیت قبل البیت دا بیت نا بیت اللہ نا تحویل قبلی نا مخ کی چی تاسو کم منظر الکہ تاسو پہ پوچھے کہ پہ پوچھنش بیت اللہ دا تحویل نوڑان دی چی تاسو کم منظر کری دی داخ دے ندی زایا کری دائی مطلب اس پہ دے دلیل پیش کئی چی صلات باندے دا ایمان اطلاق کی گی دا حدیث مرفونا وفي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نبی علیہ السلام وہ اول حقا چی مدینی تناغلے نزل على اجداده قل نکگنائی باندرا نازل شا یعنی میزبانی نکگنائی اکڑا او قالا او یا راوی ویلی دی اخواله من الانصار ماماگانو باندے
نازل شه من الانصار د انصار یا اجداد ویلی دی یا اخوان ویلی دی انصارو سره د نبی علیہ السلام سره رشتہ وا پانصارو کې قبیله وی ابو ایوب انصاری د بنو نجار سره تعلق بنو نجار قبیله او بنو نجار قبیله نبی علیہ السلام ته ډېر خوشاله ماشومان مو درولو چې نبی علیہ السلام راته او استقبال کو نحن جوارم من بني النجاری یا حبذا محمد من جاری منګه د بنو نجار قبیله وړي جنکیو یا حبذا ایس خوش نصیبی د مونږ لا محمد من جاری چې محمد زمونږ ګوانډي دی دته د نبی علیہ السلام اجداد یا اخوال ولی ویری سریشته تاسو به خبره کوئ هاشم د نبی علیہ السلام جد اعلاو نیکه عبدالمطلب و د عبدالمطلب د پلار سنم هاشم په مدینه منوره کې بنو نجار قبیله کې واده کړو او د هغه بچی پیدا شو عبدالمطلب یو بچو د نبی علیہ السلام نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح د بنو نجار قبیله د انصار او قرین نو دای اجداد هم او ماماګان هم د نبی علیہ السلام اجداد او اخوال ورته په دې اعتبار سره ویل شي الکه تاسو به پیسې کې وَإِنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ او نبی علیہ السلام مدینہ منوره کې منځو کو بیت المقدس طرف ته 16 شهرا 14 میاشتې او 17 شهرا او یا ولس میاشتې او د ابن ماجه په یو روایت کې 13 میاشتې راغلي دي صحیح شو دا 14 ولس بعض کې 14 یقیني دي بعض کې ولس یقیني دي بعض روایت کې شک من الراوی د 14 ویا ولس الک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 12 د ربیع الاول د پیر په ورځ مدینه منوره ته ورسید دا اول کال د هجرت او په دیم کال د هجرت د رجب په نیمایي کې تحویل قبله وشو صحیح شو نو ګورئ ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقعد ذی الحجه محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الثانی رجب دیش 14 میاشتې په 15 نو که هغه اولنې ربیع الاول ورسره حساب کړي نو 15 میاشتې شي 13 د هغې او 15 دی چا چې 14 ویلي دي هغوی ربیع الاول 13 او د رجب 15 دا را جمع کړي دي یوه میاشت دی چې جوړه کړي نو ټولې څو شي 14 میاشتې او 3 ورځې او چا ربیع الاول ابتدائی میاشت مستقل میاشت ګڼلې ده او رجب آخری هم مستقل ګڼلې ده نو څو شوي 15 شوي او د ابن ماجه په روایت کې چې 13 راغلي دي هغه ضعیف دی 13 نشته یا 14 دی یا 19 دی لکه تطبیق باندې پوه شئ دا مونځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړو بیت المقدس طرف ته بیت المقدس هم ویلی شي بیت المقدس هم ویلی شي القدس عرب ورته القدس وایي او څوک ورته یروشلم وایي څوک پیغمبران ورته ایلیا ویلی ایلیا بختور ځای دی نو ډېر نومونه وکان یوجب ان تکون قبلته قبل البیت او د ده دا خوښه وه چې قبله د ده دی طرف د بیت الله تشي بیت الله قبله ډیره خوښه بیت الله قبله ولې خوښه وه یو خدا چې دا اول مرکز د توحید دی په دنیا کې
او نبی علیہ السلام مبعوث و د اشاعت د توحید دپاره. نو دا یې خوښه ده چې بیت الله قبله شي. دویم بیت الله د ابراهیم علیہ السلام بنیاد او آبادی وه او نبی علیہ السلام مبعوث و په ملت ابراهیمی سره وان اتبع ملت ابراهیم حنیف. دریم پاغی کې موافقت د آباو او د اجدادو سره ده. سلورم الته د حج مراسم راتلل نو بیا به څه کول، کوم طرف ته به مونځ کو. پنځم هغه د ډېرو پیغمبرانو قبله و نو ځکه دا خوښه وه چې قبلې طرف ته، کعبې طرف ته، بیت الله طرف ته بولي. فطري خواهش یې ده. وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر، او د منځو که بیت الله طرف ته اول منځ چې د کړی بیت الله ته صلاه العصر د مازیګر منځ دی. هلکه تاسو پې پوه شئ د بنو سلمه قبیلې بشر ابن برا ابن معروف بعضې روایاتو کې راځي چې وفات شوی و، د هغه جنازې له نبي علیه السلام تللی او د بنو سلمه په جومات کې مانځه ټیم راغی. آیا بشر ابن برا ابن معروف ورته دعوت کړی و، نبي علیه السلام دعوت ته تللی و، هلته د مانځه ټیم راغی. 2 رکعات یې کړي وو، په دې مانځه کې د تحویل قبلې حکم راغی. نو نبی علیہ السلام په مانځه کې وګرځېد، د مسجد ذات القبلتین چې ورته وایي. پوه نه شو؟ دلته یې داسې مونځ کوو، هلته نښه ده دروازې باندې چې ورننوځې نښه بیت المقدس. صحیح شو؟ نو داسې ولاړو. نو بیا نبی علیہ السلام دلته راغی او مقتدیانو صرف مخ وه. هلکه پې پوه نه شئ، په تحویل پوه شئ. نبی علیہ السلام دلته ولاړو، صحابه ورپسې د تحویل قبلې حکم راغی، نبی علیہ السلام راواوړېد دلته او صحابه هم ورپسې مخ وه. صحابه و صرف تحویل مکان کړی دی او نبی علیہ السلام تبدیل مکان کړی. دا اولنی کم منځو چې تحویل قبله پکې وشو. بعضې روایاتو کې راځي چې د ماسپښین منځ او بعضې روایاتو کې راځي چې د مازدیګر منځ، لکه دلته چې وایي چې دا د مازدیګر. تطبیق پکې دا دی چې بهر نبی علیہ السلام د ماسپښین منځ او د مازدیګر له چې اول ویل شوی دی نو مستقل منځ چې اول نبی علیہ السلام بیت الله ته کړی هغه د مازدیګر. ماسپښین خو مستقل نه و، نیمې کړی و. یا دا چې اول منځ چې نبی علیہ السلام کړی دی کعبې ته، هغه د مازدیګر چې چا ویلی هغه په اعتبار د مسجد نبوي سره. مسجد نبوي کې اول منځ چې به کعبې ته وکړو هغه د مازدیګر و، دا بل خو یې بهر کړ. وسلمه قوم، د نبی علیہ السلام سره یو قوم منځ وکړو. فخرج رجل ممن سلمه، یو سړی ووته د هغې چا نه چې سلمه او د نبی علیہ السلام سره یې منځ کړو. فمر علی اهل مسجد، په یو جومات تېرېده وهم راکعون، او دوی رکوع کوله، په رکوع کې و، منځ یې کو. فقال دې سړي آواز وکړه اشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مکه. زه الله ګواه کوم چې ما د نبي علیہ السلام سره د مکې طرف ته منځ وکړ، بیت المقدس بدل شوی. فدارو کما هم، دی وګرځېدل کما هم څنګه چې و. د دې یو سړي خبره ومنله. اوس به په تاسو اعتراض واري چې دا یو سړي اواز وکړ، دا خبرې واحد دی، نو څنګه حکم خدا د نبی علیہ السلام خبره شرعي حکم خو په یو خبرې واحد باندې نسخه نه راځي، څنګه په دې یو سړي خبره ومنله؟ جواب دا دی خبر واحد مقبول دی چې کله محتب بالقرائن، او دلته ورسره قرائن وکنه چې د نبی علیہ السلام انتظار او چې کعبه به بدلېږي، صحابه هم انتظار کاوه. دا قرینه وه چې دا رښتیا هم داسې شوي.
وکانت الیهود قد اعجبهم، او یهودیان قد اعجبهم، عجبه کی ضمیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجع او هم یهودیانو قد اعجبهم نبی علیہ السلام خوشاله کړیو اس کان یصلی قبل بیت المقدس، بیت المقدس طرف ته منځ کاو نو یهودیان نبی علیہ السلام په دې خوشاله کړیو ځکه بیت المقدس د هغوی قبله وکړه. واهل الكتاب دا عتب ده په اليهود باندې، قبيله دا عتب د عام نه په خاص، او اهل کتاب نورم په دې خوشاله او چې بیت المقدس ته منځ. نور اهل کتاب خو دغه نصاراو دغه قبله خو بیت المقدس نه و، نو هغه څنګه خوشاله؟ هغه ځکه خوشاله چې زمنګ د نور اهل کتاب سره موافقت دي چې يهوديان او د نصاراو قبله خو بیت اللحم. یاداده چاغی ځکه خوشاله و چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته منځ کاو، قبله خو بیت المقدس و، خو د دې بیت اللحم هم د بیت المقدس په محاذات کې دیم په خوشاله. فلما ولا وجه ورکل چې نبی علیہ السلام مخ وګرځاو قبل البيت بیت الله طرف ته، انکروا ذلک دی دا بد وګڼل، خپشو نبی علیہ السلام باندې لعنت شو او خبر یې اتل. تاسو لکه په خبره پوه شئ کې په پای نشي. مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام کم طرف ته منځ کاو، مدینه ته چراغ خو بیت المقدس ته منځ کاو. مکه کې د نبی علیہ السلام قبله د هجرت نه وړاندې کومه و. بعضې وایي مکه مکرمه کې د نبی علیہ السلام قبله بیت الله، دا قول صحیح نه دی. ولی ځکه بیا تکرار د نسخ راځي. تکرار د نسخ څنګه راځي چې نبی علیہ السلام بیت الله ته منځ کاو، چې کله مدینه ته راغله نو د بیت الله قبله منسوخه شوه. کومه قبله شوه؟ بیت المقدس. او بیا 14 میاشتې بیت المقدس هم منسوخه شو، نو دا نسخ راغله، تکرار د نسخ، او تکرار د نسخ غوره نه دی. صحیح ده. دیم قول دار چې هلته هم نبی علیہ السلام بیت المقدس ته منځ کاو. نو سوال دار چې هلته نبی علیہ السلام بیت المقدس ته منځ کاو، نو کفار مکه او په نبی علیہ السلام کې لکه میلی دم اعتراض وکاو. نو دا اعتراض په ولې نه کو چې بتا مونږ ایمان نه وروړو، زمونږ استاد نه کیږي، ولی ته زمونږ د بلاد نیکه قبله ته مونږ نه کی چې بیت الله. دا اعتراض نه دی شوی، تاسو چرته اورېدلې؟ نو معلومه شو بیت المقدس نو خصو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله دروازې سره منځ کاو په داسې شان سره چې کعبه ته به منځ کاو، مخه به بیت المقدس ته، قبله بیت المقدس، تکرار د نسخ به نه راځي. په منځ چا ته کاو؟ کعبه ته کاو. نو خلکو به دا خیال چې کوي کعبه ته، کعبه وا او بیت المقدس هم مخامخ. الله که تاسو په پوه نشئ، څلور طرفه دي د بیت داسې جوړښت دی. که خیال یا بوډ راواله چې ته ولیکه مارکر شته. دا ضروري خبرې دي.
فلم ندری ما نقول من نه پوی دی چې د دې باره کې مونږ څه ووایو چې د دې دا منځونه او عملونه چې د تحویل نه مخکې شوي دا خو مزایي نه وي ولې ځکه د دوی خو بیت المقدس طرف ته کړي زمونږ خو به بیان دی بل طرف ته و فانزل الله تعالی خدای دا آیت نازل کا وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله تعالی چې ستاسو ایمانونه ضایع کړي معنا ستاسو منځونه ضایع کړي چې کوم بیت المقدس طرف ته کړي دی خدای نه ضایع کوي نو د صلات نه تعبیر بچا سره وکړو ایمان سره یا خو جزء اعلی د ایمان د ایمان زو اجزاش په جزء اعلی باندې د کل اطلاق کیږي کنه لکه صرف رکوع ته صلات وای صرف تسبیح ته صلات وای آیا دا چې صلات ایمان دی د ایمان اطلاق پیوشو نو صلات هم مرکب دی د مختلف اعمالونو نه ایمان هم مرکب شو نو رد په مرجع او متکلمین راغلی بس درود شریف الله